نن موږ تجزیه کوو د NA2 NA2 د سوات چې په دې خاص علاقې چې دي د کالام نه شروع کېږي. کالام، مدین، بحرین، فتح پور، خوځخیله، چارباغ او ورسره نور علاقې هم ډېر شوي دي چې په دې علاقو باندې شروع کېږي. او د سوات د رقبې د لحاظ سره ټول نه غټه حلقه په دې حلقه کې د رجسټر ووټرانو تعداد چې 4,15,000 نه سوا دی. په دې کې سړي چې 2,65,000 او ښځې چې 2,19,000 دي. په دې حلقه کې ټول پرنسشن چې دي نو هغه د 80 سړو لپاره دي، 50 د ښځو لپاره دي، 215 کمباینډ دي او دغه شان 341 چې دي په دې کې پولینګ بوت دي. په دې حلقه کې د امیدواران چې دي د هغو تعداد 9 دی چې سیاسي جماعتونو سره هم تعلق دي او آزاد هم دي. خو په دې 9 امیدوارانو کې د 4-5 امیدواران داسې دي چې د هغو په منځ کې باموقعې دي. په هغې کې چې د مسلم لیگ نون نه انجینر امیر مقام دی، بیا د پیپلز پارټۍ نه کوم چې د تحریک انصاف سابقه MNA او اوس د پیپلز پارټۍ امیدوار دی ډاکټر حیدر علي خان، بیا د پیپلز پارټۍ سابق امیدوار چې اوس د تحریک انصاف امیدوار دی خو آزاد دی خو پارټۍ هغه نامزد کړی دی ډاکټر امجد علي خان. د عوامي نیشنل پارټۍ نه زوړ چې کوم صوبایي وزیر محمد ایوب خان اشاړی او د جماعت اسلامي نه نوید اقبال انشاءالله کوم چې ریټایر SP دی دا اهم امیدواران دي. په دې کې د خاص خبره ده چې ډاکټر حیدر علي چې هغه په تیر الیکشن کې د تحریک انصاف امیدوارو ګټلی و MNA شو، هغه د پیله پیپلز پارټۍ طرف نه الیکشن لړاوی او تیر پیر چې د پیپلز پارټۍ کوم امیدوار ډاکټر امجد علي خان هغه د پیله تحریک انصاف لاړه امیدوار دی. لکه مونږ شاته لاړ شو وګورو چې په تیر الیکشن کې څه شو. په 2018 کې دلته ډاکټر حیدر علي خان 1,65,000 سره پس ووټونه اخیستي وو، کامیاب شوی. په دویم نمبر باندې انجینر امیر مقام چې 1,40,000 سره پس ووټونه اخیستي او په دریم نمبر باندې راجا ممتاز چموټو چې هغه 14,000 سره پس ووټونه اخیستي. که موږ د 2014 الیکشن ته راشو نو په هغې کې په دې 2014 کې د تحریک انصاف طرف نه سلیم الرحمن چې هغه 50,000 ووټونه اخیستي وو کامیاب شوی. په دویم نمبر باندې د مسلم لیگ امیر مقام چې هغه سره پسه 32,000 ووټونه اخیستي او په دریم نمبر باندې د جمعیت علما اسلام حافظ الرحمن چې هغه سره پسه 14,000 ووټونه اخیستي وو. که موږ دغه شار د 2008 الیکشن ته راشو نو په هغه الیکشن کې د دې حلقې نه د پاکستان پیپلز پارټۍ سید علاالدین سره پاسه 40,000 ووټونه اخیستي وو او هغه ګټلې وه. په دویم نمبر باندې د قاپ لیگ شجاعت علي خان و چې هغه سره پاسه 14,000 ووټونه اخیستي وو او په دریم نمبر باندې آزاد امیدوارو شیر بادر خان ایډوکیټ چې هغه سره پاسه 7,000 یا څه کم 8,000 ووټونه اخیستي وو. دغه شان که موږ راشو د 2002 عام انتخاباتو ته نو په هغې کې دې حلقې نه ډاکټر فضل صبحان چې د MMA متحده مجلس عمل امیدوار و سره پاسه 58,000 ووټونه اخیستي او کامیاب شوی. په دویم نمبر باندې د قاپ لیگ شجاعت علي خان و چې هغه 15,000 سره پاسه ووټونه اخیستی شو او په دویم نمبر او په دریم نمبر باندې د تیر چې کوم د تحریک انصاف MNA دی په 2002 کې په هغه وخت کې پیپلز پارټۍ امیدوار او هغه سره پاسه 10,000 ووټونه اخیستي او په دریم نمبر باندې راغلی. دا حلقه چې ډېره مهمه حلقه ده او په دې کې که موږ وګورو نو په تیر 2 الیکشنو کې امیر مقام په دویم نمبر باندې پاتې شوی دی خو په اول پوزیشن په 2 انتخاباتو کې هغه تحریک انصاف راغلی دی. خو دې پیله چې تحریک انصاف سره د بیټ نښه نشته، د ټولو امیدوارانو مختلف نښې دي نو ویل کېږي دا چې په دې حلقه باندې بعد امیر مقام، ډاکټر حیدر علي، ډاکټر امجد علي، ایوب خان اشاړی او نوید خان انشاءالله چې کوم دی د هغو منځ کې به سخته مقابلې د سوات د رقبې له سره ټول نه غټه حلقه ده. انشاءالله بل پروګرام کې پر سره د NA3 کوم چې د مینګورې ښار
د لنډاکي بیرکوټ ته دې علاقه ده د هغې تجزیه برسره شیر کوو. دغه وخت پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.